أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو دا کومه موجوده میاشت چې روانه ده او بالکل اخري تاریخونه دي دې ته په عربی کې ذی قعده وی او موږ پښتانه ورته د میانې میاشت وایو دا ختمېدونکې ده او نن تقریبا د ذی قعدې چې تاسو پښتانه ورته د میانې میاشت وایي 20 تاریخ دی 27 ذی قعده 1447 نن دی دې پسې 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس یو بله میاشت راخیږي چې موږ پښتانه ورته د لوی اختر میاشت وایو او په عربی کې ورته د ذوالحجې میاشت وایي دغه میاشت 2-3 ورځې پس را روانه ده میاشتې ځي او راځي او تیریږي تاسو ګورئ د کال 12 میاشتې دي دا محرم دی او دا سفر دی او دا رجب دی او دا رمضان دی او دا شوال دی دا تیریږي لګیا دی خو بعضې میاشتې لا الله رب العالمین ډېر لوی شان او مقام ورکړي وي او ډیر لوی د الله په جناب کې د هغې مرتبه وي هغه ورځې شپې ډېرې مبارکې وي نو په هغې میاشتو کې یو میاشت ده چې انشاءالله 2-3 ورځې پس راخیږي هغې ته د ذوالحجې د لوی اختر میاشت وی او بیا د هغې هغه 10 لومبې کمې ورځې دي د الله په جناب کې د هغې ورځو ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده نو چونکه موږ مسلمانان یو او دام خواهشي چې الله زموږ ناراضي شي نو د الله د رضا کېدو دپاره دی دنیا کې الله موږ ته اعمال خولی دي الله به څنګه راضي کېږي چې موږ د الله رب العالمین په هغې حکمونو او د رسول الله مبارک په طریقو باندې عمل وکړو هغه میاشت به زموږ او ستاسو دپاره د برکت وګرځي او که موږ همداسې غافله پراته یو نو ډېرې مبارکې میاشتې به راشي او لاړې به شي انسان ته چې غافله وي دی دنیا کې هم تباه دی او آخرت کې هم تباه دی الله دې د دغې تباهۍ نه وساتي نو دا به زمونږ دی او ستاسو دی ذهن سوچ کې څنګه راځي دا چې موږ او تاسو د علماو نه واورو که نه اوس چې زما دا خبرې څوک اوري او تاسو یې بالفرض اورئ نو ستاسو دی ذهن کې یو سوچ او یو فکر به راشي چې واقعي دا میاشت او دا ورځې خو ډېر لوی مقام لري ډېر لویه مرتبه لري نو دې زړه کې یو جستجو یو طریقه یو شوق پیدا شي چې دا ورځې خو زه په طریقې باندې قیمتي کړم
نو د دې دپاره راته موږ بیان کوو او الحمدلله ډیر ملګري هغه ووري په هغې باندې عمل هم کوي او الله رب العالمین د اول مال او بیا تاسو له په دقې نیکو اعمالو د عمل کولو توفیق را نصیب. زما عزتمندو وروڼو دا 10 ورځې او شپې د الله په جناب کې څومره مقام لري. نو دا څومره مقام به لقمان هادي موږ د څه نه ګورو، دا به موږ قرآن او حدیث ته ګورو. د یو شیز په دین کې چې مقام او مرتبه ګوري نو دا به اول د دې دپاره قرآن دی او دویم نمبر د رسول الله مبارک احادیث دی. نو دا دواړه به راوالو او د دې د وینا د لاندې به وګورو چې د دې کم مقام او کم مرتبه ده د الله په جناب کې. نو چې د قرآن خبره وي نو هغه ستاسو د پښتنو په ژبه کې وایمه هغه کومه کتابي خبره چې ده او کومه چې د الله او د الله د رسول د طرف نه د هغه په خپل ځای لوی مقام لري، خو ستاسو په ژبه کې ووایم چې کومه خبره د قرآن نه او د احادیثو نه ثابته وي تاسو وایې دا د اوسپنې لیکل دي، یعنی مضبوطه خبره ده. نو د دې 10 ورځو شپو د الله په جناب کې څه مقام دی؟ راځئ اول به قرآن راوالو چې د قرآن په لهجه کې او د قرآن په ځای کې د دې څومره لوی مقام دی. نو د دې 10 ورځو متعلق الله رب العالمین په قرآن شریف کې وی وویری او د زړه په غوږونو یې واورئ. ډېر خوند به مرله درکي، مزه به مرله درکي او کله عمل دې پې وکړه نو زه به دا ووایم چې د دې فرش نه د دې ځمکې نه به د الله عرش الله ته ورسي، لوی مقام به رله الله درکي. ګوره دا زندګي ډېره قیمتي ده، دا ژوند ډېر قیمتي دی، دا یو لحظه ډېره قیمتي ده. خو که موږ او تاسو د الله او د الله د رسول د احکاماتو د لاندې تېره کړه، د دنیا یو څو ورځې ژوند دی تاسو وینئ څومره لوی لوی خلک لاړل، بس ختمه شوه خبره. آخرت سره د هغوی اوس دغه دی، دنیا کې اعمال نشي کولی. موږ او تاسو له الله ژوند را کړی دی، راځئ چې د دې ژوند د دې لږ شان ژوند چې تاسو ته لیمیټډ وایې په انګلیش کې، ډېر محدود ژوند دی چې دې نه فایده والو او د آخرت د قبر او د آخرت هغه لازواله زندګي پې خشته کړو. الله دې موږ او تاسو له توفیق رانصیب. د دې 10 ورځو د قرآن په لهجه کې کم مقام دی. نو راځئ قرآن شریف دا صورت په راوالو چې هغې ته وایي صورت فجر. د صورت فجر په لومبي 4-5 آیاتونو کې د دې میاشتې او د دې ورځې الله ډېر لوی مقام پې بیان کړی. بیا د حدیث ته هم ویمه، بیا به ستا د زړه کې یو جستجو پیدا شي چې واقعي راځئ چې د 10 ورځې شپې د الله د احکاماتو د الله د خوشحالولو دپاره تللي. قرآن کې الله رب العالمین څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې راته د قرآن شریف آیاتونه ویم، بیا راته معنا کوم او بیا راته تفسیر بیانوم. وی والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. دا الله قسمونه خوړلي دي. په تېره جمعه مې مرته بیان د قسمونو کړی چې الله قسمونه خوري او الله دپاره دا جایز دي. والعادیات ضحا په آسونو باندې قسمونه خوړلي. اوس الله رب العالمین قسم خوري په یو څیز باندې وي والفجر، زما د قسم وي په سبا باندې. سبا تاسو پیژنئ، دا د سهار اذان چې وشي د نور د راختو پورې دې ته سبا وي. وی والفجر، زما د قسم وي په سبا. تفسیر یې ته ویم ولیال عشر، او زما د قسم وي په 10 شپو باندې. دا ظاهري معنا ده. والشفع، او زما د قسم وي په تکې باندې. والوتر، او زما د قسم وي په ناتکې باندې. تکې او ناتکې خو تاسو پیژنئ که نه؟ یو ناتکې ده او 2 تکې دي، 3 ناتکې دي او 4 تکې دي. تکې او ناتکې اردو کې ورته لقمان هادي څه وایي؟ جفت او طاق. جفت او طاق ورته په اردو کې وایي. نو زما د قسم وي په تکې باندې او زما د قسم وي په ناتکې باندې. واللیل اذا یسر، او زما د قسم وي په هغه شپه باندې چې تېره شي. دا ما تاسو ته ظاهري معنا وکړه. اوس قرآن شریف الله رب العالمین داسې یو کتاب را لېږلی دی چې هغه جامع دی. جامع معنا څه؟ وړوکې شان لفظ ووایي خو هغې کې مقصد ډېر لوی پروت وي. اوس د دې مقصد د پیولو دپاره دې دپاره بیا نه د زمیندار کاکا ضرورت دی
او نه د ترکان کاکا او نه د ګیلکار کاکا او نه د انجینیر او نه د ډاکټر د قرآن شریف هغه سمج او هغه معنا چې موږ ته کوي دا به موږ ته علما کوي او علما هم د حدیثونه کوي. الله وی زما د قسم وي په سبا، زما د قسم وي په 10 ورځو شپو، زما د قسم وي په تکې، زما د قسم وي په ناتکې، زما د قسم وي چې شپه تېره شي. د دې نه اوس څه مقصد دی؟ نو مقصد یې واورئ. والفجر الله وی زما د قسم وي په سبا باندې. نو الله چې په کوم شي قسم خوري دا ډېر عزتمند وي. نو د سار دا وخت دا ګوره ډېر عزتمند دی او ډېر لوی مقام والا وخت دی. د سار دا وخت اگر چې زمونږه بخپله بدقسمتي وګڼو چې زمونږ نه د سار وخت دا په عباسیات او په خوبونو کې او په دغې کې تېرېږي، خو د سار د وخت چې د الله په جناب کې کم مقام دی، والله العظیم د ټول 24 غنټې د الله وختونه دي. 24 غنټې د الله وختونه دي او موږ ته 24 غنټې د الله د طرف نه دي، خو بعضې څیزونو له بعضې مقام ورکړي وي. په 24 غنټې کې الله ته چې د ټولو نه محبوب ترین وخت هغه د سبا دی او نن موږ د سبا په وخت کې ډېر زیات په غفلت کې یو. نو الله چې دا قسم خوړی دی مطلق سبا کو ته والو، نو د سبا د وخت ډېر زیات مقام دی، ډېره زیاته مرتبه ده. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. یو خبره کوم زه خپلې مقصدي خبرې لازم، خو به هر کیف دا زمونږ یو داسې کلاس دی چې دې نه به موږ پوره فایده لو. کو ته وې ته چې زما دې په زندګۍ کې، زما دې په ژوند کې، زما دې په مال کې، زما دې په اولاد کې، زما دې په کاروبار کې، زما دې د زندګۍ په لحظه لحظه او لمحه لمحه کې برکت راشي، نو د ټولو نه د برکتي وخت هغه د سبا دی. چې کوم سړی د سبا د وخت د عبادت اهتمام کوي، والله العظیم د ده په مال کې، د ده په اولاد کې، د ده په بچو کې، د ده په کاروبار کې او د ده زندګۍ په لمحه لمحه کې به الله هغه برکت واچي چې زمونږ او ستاسو تصور کې به هم نه راځي. نن زمونږ خلک د دې وخت نه غافل شو، نو زمونږ زوال را روان دی، زمونږ زوال. ځکه چې کوم دا کوم زه بعضې ملکونه ګورم د سار وخت کې د دوی اوده وي او رسول الله مبارک سوي دا حدیث واورئ، فاروق جان دا حدیث برته تیر شوي چې الله رب العالمین زما د امت د کاروبار برکت الله رب العالمین وی 10 حصې دی. دا خبر لګاول داسې واورئ، د انسانی زندګۍ د کاروبار برکت 10 حصې دی. 10 حصې څنګه دی؟ نو رسول الله مبارک وی 10 حصې داسې دی چې 9 حصې د انسانی زندګۍ د کاروبار برکت الله د سار په وخت کې کړي او دا یو حصې باقي په ټولو سریږي غنټو کې اچولی. یعنی کم سړی د سار وختي کاروبار لذي، د سار وختي رزق لذي، د ده په دې رزق، د ده په دې مال، د ده په دې حال، د ده په دې اولاد کې به الله ناشنا برکت اچي. دا یو خبره ځان سره ضمني والې موږ د کېږئ د سارې، د سار د باغ نه راواله تر د نور د خطو پورې خوب مطلقاً په ځان باندې حرام کې، حرام د شریعت د طرف ته حرام نه دی. خدا ته زه د خپل ځان نه ویم، کو ته وایې چې زه به په هر میدان کې کامیاب شم، قسم په خدای د سار د وخت پوره اهتمام وکړه، خپل ذکر و اذکار، خپل معمولات دا ساته اوده کېږه، خدای پاک دې به دې په رزق کې داسې برکت واچي چې زه به تا ته څه ویم. خبرې پورې راله او اوس یې کوم دا ما مخکې نه کوله. زمونږ د دې علاقې الله خو چې قدم علي او حضرت شیخ صاحب را یادېږي نو د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شي. حضرت شیخ صاحب له الله ډېر لوی مقام ورکړو او تاسو ته ما ویلي مو چې حضرت شیخ صاحب سره زمونږ الحمدلله ډېر لوی نسبت و. بعضې د راز خبرې او بعضې د کامیابۍ خبرې به هغه مونږ ته کولي. نو دا یاد ساتئ چې دا د حضرت شیخ صاحب نه ما په یو ځل نه، 2 ځله نه، 11 ځله به ما اورېدلي وي چې ما وی الله رب العالمین ستا دې ژوند کې او په دې علم کې دا برکت اچولی دی.
د دې وجوهات څه دي دا به مې تپوس کو د هغه په ژوند مې راته نه وي اوس یې راته ویم او علی الاعلان یې ویم تاسو ته ویم او که تاسو د په دې کو ستاسو نه خبرې رشي دا شیز د خبره نه هېرېږي زه یې داسې ویم او دا بچي یم دا مني ټول چې کوم شاګردان یې هغه یې مني دا مني ما ورته الله ستاسو د علم کې دا برکت څنګه اچولی دی چې خدای پاک دومره په دې کم عمر کې تاسو نه ډېر لوی خدمت واغېسته نو د هغه یو څو وجوهات فاروق جانه یاد کړل یو یې پکې دا یاد کړ چې زما 40 کاله وشو 40 سال چې د سار د باغ نه راواله تر د نور د خطو پورې زه چېرته اوده شوی نه یم بلکې دقې وخت کې ما کتاب کتلی دی دقې وخت کې ما کتاب کتلی دی او دا حقیقت هم دی دا هغه په خپلو درسونو کې ویلي داسې تاسو ته یو خبره کوم نو الله رب العالمین د دقې انسان نه په دې لږه زندګۍ کې څومره لوی خدمت د دین او د احادیثو واغېسته چې په څلور کنج دنیا کې د حضرت شیخ صاحب شاګردان دي او الله علم کې برکت واچو د علم د برکت ډېر وجوهات نورم دي خو پکې یو لویه وجه دا ده چې هغه د سار د بانګ نه راواله تر د نور د خطو پورې وایي ما چېرته په ژوند کې خوب نه دی کړی موږ نن ټول تباه یو په دې باندې نو د سار وخت ډېر قیمتي دی د دې نه فایده والی خدای پاک په مال کې په اولاد کې په زندګۍ کې داسې برکت واچي چې ستاسو زمونږه په سوچ او تصور کې به هم نه راځي نو الله پې ځکه قسم خوړلی دی چې والفجر زما د قسمي په سبا باندې او دویم نمبر زمونږ د علماو دا رایه ده چې دلته الله رب العالمین دا سار باندې قسم خوړلی دی نو مطلق اتصار مراد دی هر یو سار ته مراد دی خو د دې نه بیا په خصوصي توګه سحر د غټ اختر د سار د موز د سار د بانګ نه راواله تر د نور د خطو پورې دا وخت یاد کړی دی چې دقه زمونږ د حجاج کرام په دقې وخت کې د مزدلفي د ټولې شپې وقوفو کې د حج ارکان نه ته نه بیانو خو د عرفات نه راشي شپې له مزدلفې ته اوس د دې مزدلفي په دې شپه باندې هېڅ عبادت نشته دا انتظار کوي خدای پاک هم حج د بیت الله له بوتلې کا دا انتظار د څه کوي دا د دې سبا کوي وقوف د مزدلفي دا په حج کې څه شي دی واجب دی وقوف د مزدلفي دا په حج کې واجب دی د سار د موز نه راواله د سار د بانګ نه تر د نور د خطو پورې دا وقوف پکې کو دا دې پرېښوده بیا بر باندې دم راځي نو دا ټوله شپه چې تا انتظار وکړه دا د دې سار ته وکړه ځکه د دې سار د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده وخت تېرېږي خو زه به تاسو ته بس صرف هغه مختصر خبره دا وکړم چې رسول الله مبارک په عرفات کې 3 دواګانې وغوښتې د الله نه هغه دواګانې به درته بیا چېرته بیان کړم 2 دعاګانې قبولې شوې وی خدایه دا 3 هم قبوله کړي الله ورته نه قبلوم جلل په عرفات کې جلل الله نه قبلوله چې رسول الله مبارک مزدلفې ته راغی بیا هم ټوله شپه الله ته هغه دعا کوي بیا هم قبوله نه شوه خو چې سار وقوف د مزدلفې راغی او رسول الله مبارک الله ته لاس اوچت کړ نو الله رب العالمین یې هغه 3مه دعا هم قبوله کړه نو یې ولې وی د دې سار د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی نو الله پې قسم وکړ والفجر وليال 10 او زما د قسم وي په 10 شپو باندې اوس د دې 10 شپو نه څه مراد دی نو زموږ علما وایي مطلقې 10 شپې خو بیا زموږ د تفسیر علما وایي نه د دې 10 شپو نه مراد د ذوالحجې دا 10 ورځې دي د ذوالحجې دا 10 ورځې دي دا کومې 10 ورځې چې اوس انشاءالله 2 ورځې یا 3 ورځې پس شروع کېږي په دې باندې الله رب العالمین قسم وخوړ بیا د هغې نه پس الله وی والفجر وليال 10 والشفع زما د قسم وي په تکې باندې د دې تکې نه مراد څه دي زه راته د علماو غ تفسیر او د وخت د کمي د وجې زر لګیا یم وی د دې نه مراد 10 تاریخ چې د غټ اختر ورځ د داتې نه مراد ده ځکه هغه 10 تاریخ دی تکې ده والوتر او زما د قسم وي په ناتکې باندې نو د دې ناتکې نه څه مراد دي وی د دې نه 9 تاریخ د عرفې د ورځې د عرفې د ورځې فضیلت پرته انشاءالله په آینده جمعه باندې بیانوم د جمعه پکې راځي چې د عرفې ورځ ده او د عرفات په میدان کې به
دا ټول حجاج کرام الله رب العالمین ته سرتور سر په دوو لنګونو کې ولاړ ډېر لوی مقام لري. نو الله پې قسم وکړو چې مقام یې ډېر لوی دی. والشفع واللیل اذا یسر، او هغه باندې مې د قسم چې شپه تېره شي. نو دی نه بیا دا 10 تاریخ د شپې تېرېدل دي او دا قصار د 10 د تاریخ راتلل دي. العرض زه به تاسو ته د ویم، بس په دې باندې به خبره ختمه کړم چې الله رب العالمین د دې شپو په یو لحظه او په یو لمحه باندې عجیبه عجیبه قسمونه وخوړل. نو چې قسمونه یې وخوړل نو د دې شپو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه یې ده، ډېر لوی فضیلت یې دی. د دې د وجې دا خو د قرآن په لهجه کې بیان دی، اخو په سر سترګو ډېر لوی مقام لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شپو او د دې ورځو متعلق څه فرمایلي دي. لږ شان غور وکړئ، لږ شان فکر وکړئ. دا په موږ را روانې دي. ما خو تاسو ته ووي چې د انساني زندګۍ دا یو لحظه او یو لمحه ډېره قیمتي ده. راځئ چې دغه قیمتي وخت ځان له په نیکو اعمالو باندې قیمتي کړو. دغه ورځې موږ ځان له په نیکو اعمالو قیمتي کړو. دنیا به هم ښه وي او آخرت به هم ښه وي. او آخره کې به درته یو خبره کوم، او بیا ژوند دې تېرېږي به، دا 10 ورځې شپې به تېرې شي، راځي به ژوند کې به راځي، نورې شپې ورځې به هم راځي. خو که زما په دغه یو خبره باندې تاسو موږ عمل وکړه نو دا یاد ساتئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د منبر چې د هغه د حکم د لاندې د جومات موږ جوړ کړی دی، دا د رسول الله مبارکه د حکم مطابق منبر دی. نو په دې منبر راته قسم خورم کو تاسو دې 10 ورځو شپو کې چې کوم اعمال درته زه ښیمه دا تاسو وکړل که نه، نو قسم درته خورم قسم چې دا د کال ټول 12 میاشتې او 365 دن بر باندې الله په داسې عبادت کې او په داسې اطاعت کې تېرې کړي چې ته به وایې خدایه دا د هغې 10 ورځو شپو برکت دی. نو عمل به راته پکې خیر. رسول الله مبارک د دې ورځو متعلق څه وایي؟ بخاري مبارک پر راواړوي. بخاري مبارک زموږ د دې علماو نه تپوس وکړئ چې د دې احادیث کم مقام لري او کمه مرتبه لري. د رسول الله مبارک د تره یو زوی دی، الله ولا ډېر ښکلی علم ورکړی او امام المفسرین ورته وایي. او د رسول الله مبارک د خپل تره زوی دی او رسول الله مبارک ورته دعاګانې کړي دي. عمر یې ډېر کم، د رسول الله مبارک په ژوند کې عمر 10 کاله او 12 او 14 کاله، خو چې د الله رب العالمین د هغه انسان نه کم خدمت د دین اغشتی دی هغه یو ډېر لوی مقام او یو ډېر لوی مرتبه. د هغه نوم دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. وخت نشته چې د هغه مقام او مرتبه راته بیان کړم، خو لوی شان او لوی مقام لري. وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل او دا حدیث په بخاري مبارک دی چې انسان دا اعمال کوي. موږ او تاسو نن د جمعې مونځ ته راغلي یو، بله جمعه هم د جمعې مونځ کړی دی، داسې سهار هم نن خلکو مونځ کړی دی. اوس به د جمعې مونځ هم وکړو انشاءالله. الله دې ژوند راکړي او توفیق دې راکړي د مازدیګر مونځ به هم وکړو، ماښام به هم وکړو، څوک به پکې ذکر او اذکار هم وکړي. دا اعمال موږ او تاسو کوو. د دې اعمال په خپل ځای کې خپل جناب کې خپل مقام دی. خو رسول الله مبارک وایي چې په دې 10 ورځو شپو کې دا اوس چې کوم 2-3 ورځې پس را روانې دي، دا د بخاري مبارک حدیث دی. چا اعمال وکړل لکه د جمعې مونځ یې وکړه، تلاوت یې وکړه، ذکر اذکار یې وکړل، مونځ یې وکړه، روژې یې ونیوله، نور نیک اعمال یې وکړل. د الله رب العالمین په جناب کې د نورو ورځو په مقابله کې په دغه 10 ورځو شپو کې چې چا نیک اعمال وکړل، الله وایي دا ماته د دې نورو ورځو شپو په مقابله کې د دغه ورځو شپو اعمال ډېر زیات محبوب او ښایسته دي او ما زه پرې ډېر خوشحاله یم. هر عمل، کو هغه مونځ دی، کو هغه روژه ده، کو هغه ذکر و اذکار دی، کو هغه نور اعمال دي. صحابو چې دا خبره واورېده نو دا خبره ډېره لویه ده. تاسو واورېده خو چې کوم ملګرو په زړه کې عظمت وي د هغوی زړونه ورپېدل. دغه شان د صحابو زړونه ورپېدل چې ښه د الله رسول د نورو ورځو په مقابله کې د دې ورځو اعمال الله ته ډېر محبوب دي. نو صحابه ډېر پوه خلک وو. تیمور جانه
او ډیر پاک خلک او ډیر قابل خلک وو. نو زه د رسول الله مبارک نه تپوس کوم، بخاري مبارک کې دا حدیث دی، وی د الله رسوله چې اعمال الله ته د دې ورځو نه ډیر زیات محبوب دي په دې ورځو کې، نو جهاد هم اوس جهاد ډیر لوی مقام لري، جهاد ډیره لویه مرتبه لري. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمهم الله به بعضې خبرې کولې، وی د جهاد لاره څنګه ده؟ وی د جهاد لاره داسې ده، ما ته وګورئ چې بالفرض والتقدیر زه تاسو ته وایم جنت ته. لکه دا راته یو مثال ویم چې اوس زه د دې ځای نه وځم او بالفرض پنډۍ ته ځم، نو چې زه د دې ځای نه وځم نو بار به زه چینچي کې کښېنم، چې چینچي کې کښېنم نو هغه به مې اتمانزو ته بوځي، نو د اتمانزو نه به بیا په بلې چینچۍ کې کښېنم نو وایه چارسدې ته به لاړ شم، نو د چارسدې نه به بلې پلین کوچ کې کښېنم نو چېرته مردان ته به لاړ شم، نو مردان کې به کوز شم او بیا به بل پلین کوچ کې کښېنم نو پنډۍ ته به لاړ شم. اوس دا سټپ بای سټپ زه لاړم. او یو لاره داسې ده چې زما رورجان زمونږ باندې ډېر ماین دي دین د برکت او د قرآن د برکته. لقمان هادي صاحب راغلی دی، دغلته بار موټرو درولی دی او زه درته وایم لقمان هادي دی پنډۍ کې کار دی، د دې ګیټ نه ورسره کښېنم او د پنډۍ په چوک کې مې کوز کړي. دوه قسمه تګ شو، هغه هم زه تګ و چینچۍ نه بله چینچي و د بلې نه بله چینچي و د بلې نه بله چینچي و بیا پلین کوچ او بیا به د پنډۍ ډبه کې کښېناستم او رسېدم او دې ځای نه موټر کې کښېناستم او په پنډۍ کې کوشم. دقه شان مثال زمونږ او ستاسو جنت ته د تګ دی. مونځ دی، روژه ده، حج دی او نور نیک اعمال دي، دا به په اټه کې مونږ بدلو او جنت ته به ځو. او که یو سړی وایي چې زه د جنت ته لاړ شم نو د جهاد میدان ته چې لاړې یو قدم به د جهاد په میدان کې او دویم قدم به په جنت. مثال باندې پېښ شو فاروق جان، جهاد ډېر لوی مقام دی. نو صحابو تپوس کوي د الله رسوله چې د نورو ورځو په مقابله کې نیک اعمال د دې ورځو باندې الله ته محدود دي، جهاد هم د جهاد هم لوی مقام لري دا نور اعمال. تاسو د الله په ذات یقین کې بخاری مبارک حدیث دی، رسول الله مبارک ورته وی او کو چا په دې لسو ورځو شپو کې یو ځل سبحان الله وي دا د جهاد نه لوی ثواب لري، یو ځل الحمدلله وي دا د جهاد نه لوی ثواب لري. بیا ورته رسول الله مبارک یو خبره وکړه، کو یو انسان دی او هغه جهاد له لاړه او هغه پکې د خپل سر قرباني ورکړه، نو د سر قرباني بیا ډېر لوی شان لري، بیا د هغه شان ډېر لوی دی. او نور که یو سړی په جهاد کې جنګیږي په مال په جان وغیره د هغه دومره لوی مقام نه دی، دومره لوی ثواب نه دی چا چې په دې لسو ورځو شپو کې یو ځل سبحان الله وي دی ثواب لري. دا رونو په بخاري مبارک کې حدیث دی. تاسو د دین اندازو لګوئ چې د دې آینده چې دا دوه درې ورځې پس د ګل د ورځې نه یا د نهې د ورځې نه دا کمې ورځې شپې شروع کېږي، دا د الله په جناب کې څومره لوی مقام لري. دا د الله ډېر لوی رحم او کرم په خپل ځان باندې ګڼئ. خو چې موږ او تاسو ته فایده والو که نه، مصیبت خدا دې فایده نه الو. الان کما کان چې څنګه مخکې یو هغه شان اوس هم روان یو. نه 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 رونو داسې به نه کوئ، دا زندگی زمونږ ډېره زیاته قیمتي ژوند دی. یو لحظه او یو لمحې ګورې ډېره قیمتي ده، دا رانه ضایع نه شي. نو لومبي فضیلت خو یې دا وارې، دویم فضیلت یې لږ وارې. رسول الله مبارک فرمایي، دا هم د حدیثو کتابونو کې شته، چې چا دقه د ګل د ورځې نه چې کومې ورځې شروع کېږي، د ګل د ورځې نه راواله تر د عرفې د ورځې پورې، اختر ورځ نه، اختر ورځ نه وباسه، د عرفې د ورځې پورې، دا نه هر ورځې دې کې چا یوه روژه ونیوله، فاروق جانه، تیمور جانه، چا یوه روژه ونیوله، د یوې روژې ثواب به الله د ده په عملنامه کې د یو کال د روژو ثواب ولولي. یعنې یو روژه دې ونیوله، الله به په عملنامه کې چې یو روژه مه لیکئ، یو کال روژې ولې ولیکئ. او دریم نمبر حدیث دا وره چې شپې څومره عزتمنده ده، شپې څومره مبارکه ده. نو دا رسول الله مبارک وي، دا حدیث ما دا دی لیکلی دی چې چا په دقې نهو شپو کې الله ته عبادت وکړو نو هره یوه شپې د دقې لسو ورځو شپو هره یوه شپه د لیلة القدر نه زیات ثواب لري. قسم په خدای دا رسول الله مبارک هره ګوره لیلة القدر خو تاسو پېژنئ فاروق جان، لیلة القدر پېژنئ. په رمضان په دقې اخري عشره کې
نعمالوم شپه ده او لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه بهتر ثواب هغه لیلة القدر خو چې چاګیره کړه ابو مبهمه ده پته نه لګي او رسول الله مبارک وی چې د دې لسو شپو هر یوه شپه د لیلة القدر د ثواب برابر ده دا ډیر لوی مقام دی رونو دا ډیره لویه مرتبه ده ورځې د یو کال د روجو ثواب برابر او شپې د یو لیلة القدر هر یو شپې د لیلة القدر د شپې برابر ده زما عزتمند ورونو په ما ګران ورونو ډېرې عظیم شپې او ورځې راغلي دې د وجې حضرت حفصه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور وه او زمونږ او ستاسو مور بیبي ده حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما د رسول الله مبارک سره ژوند تېر کړی دی چې کله نه د دې لس شپې ورځې شروع شوي دي د دې ذیالحجې وایي دغه نهه واړه ورځې ما رسول الله مبارک لیدلي چې روجه وه هره یوه ورځ یې روجه وه ولې داسې چې د رسول الله مبارک روجو ته ساجد دی ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر والضحى والليل اذا سجى فمخي الله قسم خو الله ته څومره محبوب دی وی نه واړه ورځې ولې ثواب یې ډېر لوی دی مقام یې ډېر لوی دی مرتبه یې ډېره لویه ده نو زما عزتمندو د دې ورځو نه فایده د دې شپو نه فایده والې دا په موږ را روان دي ان شاء الله وتعالی صحابه خو عجیبه خلک وو عجیبه خلک داسې وو چې د ثواب ډېر طلبګار وو وایي روجې خو به نیسو ای د الله رسوله د شپې به عبادت هم کوو خپل نوافل خپل تلاوتونه وغیره خو د الله رسوله په دې لسو ورځو شپو کې موږ ښکلې کم یو ذکر وکړو پس زه دا خپله خوله روانه کړو دا خبره واورئ نو دا په حدیثو کې دي حدیثو کې دا د حدیثو الفاظ دي چې تاسو څه شروع کې تسبیح وایو پسې تهلیل او تمحید وغیره دا او لا اله دا شروع کې تسبیح او تمحید او تحلیل زه به تاسو ته څه کوم پښتو کې به راته ووایم پښتو کې به راته ووایم چې تسبیح څه وایي سبحان الله تحمید والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی دا پکې ډېر وایي ځکه د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی عظیم د دې لوی مقام دی خو د دې کلماتو بیا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی نو روجه د شپې عبادت او ورسره دغه تسبیح او تحمید چې زمونږ دا علما ورته زمونږ دا علما دې ته درېیمه کلمه وایي درېیمه کلمه دا کوم چې رسول الله مبارک دا کړی دا وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایه د دې درېیمې کلمې په دې ورځو شپو کې چې کم مقام دی او کومه مرتبه ده تاسو ته ما د تقریر په دې اول سر کې وویل چې د ټول کال وی چې زما باندې د عبادت نه ډک د الله رب العالمین د اطاعت نه ډک تیر شي د دې کلماتو ورد شروع کې ورسره کوم روژه نیولې شوه ښه بخه حکم نه وشي نیولې هم ستاسو خوښه ده او که داسې م کولی شو چې یو ورځ روژه او بله ورځ کوجه او یو ورځ روژه او بله ورځ که داسې م وکړو ډه هم ډېره ښه ده که داسې م پکې وکړو چې پیر او جمرات هم پکې ونیوله هم به راله الله څه ناڅه فایده درکوي خو د دې کلماتو کوم ورد شروع که او دا لس واړه ورځې تاسو دا کلمات ووي زه راته د الله په ذات باندې قسم خورم د الله په ذات چې ټول کال به م الله په عبادت کې تېری او د دغې درېیمې کلمې پورې دا وکړئ نو څه به یې طریقه وکړئ زه راته یو طریقه ښیم طریقې داسې چلو کې چې وایه څومره به یې وایه نو که یو لس ځله م ووي هم ډېره ښه ده او که یو 50 ځله م ووي هم ډېره ښه ده او که یو 100 ځله م ووي ډېره ښه ده خو زما چې د خپلو اکابرو نه او د خپلو استادانو نه او د خپلو مشرانو نه کومه خبره اورېدلې ده او ما پې تجربه خو مې پې نه ده کړې خیره خو په خپل ژوند کې مې راوستي دي او د ډېر زیات ثمرات او ډېرې زیاتې فایدې راله راکړي دي نو د ذیالحجې د لومبي تاریخ نه راواله تر د قربانۍ پورې به دا عمل نه پرېږدي او دا به څومره وایې دا درېیمه کلمه لا حول ولا قوة الا بالله کوم وسرو وي ډېره ښه ده خو کوم وسرو نه وي او صرف نه وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هم کافي دي دا به ووایې 314 کارته دروځي دا یو معمول ځان له جوړ کړې 314 کارتې
دا کوم تاسو وی په دې 10 ورځو کې یاره ان شاء الله هغه د زموږ د مولوي صاحب خبره یار زنده و صحبت باقي کو چېرې جمدي وو بیا به راته ویم چې واقعي د دې خو د الله په جناب کې ته به ما ته پخپله وایې چې ډېر لوی مقام دی دې خو زما زندګي بدله کړه نو زما عزتمند ورونو 314 کرتې په دقې 10 ورځو شپو کې ووایه ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه الله درکړي ډېرې بهترینې ډېرې ښایسته ورځې په موږ او تاسو باندې را روانې دي ښه زما عزتمند ورونو دې کې به موږ څه کوو نو 4 قسمه اعمال دي یو ته وایي مستحب وایه بل ته وایي سنت بل ته وایي واجب او بل ته وایي فرض په دې 10 ورځو شپو کې سنت مستحب اعمال هم شته سنت هم شته واجب هم شته او فرض هم شته دا ټول په موږ باندې دي بعضې مستحب عمل به پکې څه کوو مستحب عمل پکې دا یو دی دا وورئ او د دې ډېر لوی ثواب هم دی اوس یې راته ویمه مستحب عمل مستحب عمل څه ته وایي فاروق جانه او تیمور جانه مستحب عمل هغې ته وایي پښتو کې راته ستاسو هغه کتابونو کې چې کومه ترجمه د هغه راته نه کوم پښتو کې راته کوم چې کو د هغه عمل وکړه ثواب برله الله ډېر زیات درکړي ډېر زیات درکړي خو که هغه عمل مو نه کړه که نه نو ګناهګارېږي هم پرې نو ثواب یې ډېر زیات دی مستحب عمل پکې څه دی دا رسول الله مبارک وي چې مستحب عمل پکې دا دی چې د کومو کسانو ما ته متوجه شئ چې د کومو کسانو د قربانۍ اراده وي چې زه به قرباني کوم دې کې به ډېرو ملګرو ارادې کړي وي انشاءالله چې د کومو کسانو د قربانۍ اراده وي رسول الله مبارک وي دا د ام سلمې نه دا حدیث نقل دی دا په مشکات مبارک کې دی نو چې د چا د قربانۍ اراده ده نو دی دا ذوالحجې چې تاریخ میاشت وویني دی د خپل نوکونه او خپل ویښته نالي دی د خپل نوکونه او خپل ویښته نالي دا د موقوف کې لکه دا د نالي تر د قربانۍ پورې اوس به د دې څه مقصدي نو مقصد به دا وي او ثواب به دا وي چې په دې ورځو شپو کې یو عظیم عبادت دی او هغه عظیم عبادت څه شي دی حج د بیت الله د بیت الله حج دی او حجاج څه تلي دي څه روان دي او څه ور رسېدلي دي حج د بیت الله او د حج د بیت الله مختلف احکامات دي یو حکم پکې دی چې کله انسان احرام وتړي که نه نو په ده باندې بعضې څیزونه حلال الله رب العالمین حرام کی ممنوع شي ای کې یو دی چې دی به نوکونه نالي او دویم نمبر دا دی چې دی به ویښته نالي نورم ممنوعات دي د حرامه خو دا هم پکې دي اوس چې چا دا عمل وکړه ما ته وګورئ چې د ویښته او نوکونه پرېښودل نالي نو الله به څه چلو کي الله رب العالمین به دا چلو کي چې دا کم کسان حج له نشي تللی کم کسان چې مالدار دي او حج له نه ګناهګار دي خو چې کم کسان غریبانان دي او حج له نشي تللی او دا عمل وکړه نو الله رب العالمین به د دې عمل د برکته د ده په عملنامه کې د حج او د عمرې ثواب الله ولیکي څومره آسان عمل او ثواب یې دومره دی دا تحویل سره ځان مشابه کړه نو نوکونه او ویښته د دې یکم ذوالحجې نه مخکې برابر کړئ مخکې او دا نه چې تا ونه لیدل او بیا د ځانه ببر جوړ کړی دی او نوکونه دې هم غټ شوي دي او نور هم کم زیاتي ویښته دي د ترخونو وغیره او دا د ځان د ببر کړی دی نو ګورې دا ببر ګناه ده دا د لاسونو دا نوکونه هم کم از کم هفته کې نه 15 ورځې کېلی او دغه شان نور ستاسو زموږ په دې بدن چې کم زیاتي ویښته دي دا د 15 ورځو نه زیات مه تېروئ په دې باندې بعضې کسان ببران شان وي یا ویښتې پرېښې وي او دغه کړي دا مه پرېږدئ هم د ترخونو ویښته هم زیرناف ویښته د 15 ورځو نه پې زیات وخت مه اړوئ او که بیا هم 40 ته ورسو او بیا هم نالې نو بیا پې سړي ګورې ګناهګارېږي دا کم از کم 15 ورځې 14 ورځې 20 ورځو کې دننه دا ویښته خپل ځان له دا نوکونه دا الې د دې ثواب دی نو دا د دې نه مخکې مې درته ذکر وي چې هغې ته لا 3 ورځې دي دې 3 ورځو کې ځان د خپل ځان صفۍ راولې او دا خو چې دا د چا د قربانۍ اراده ده چې په چا قرباني نشته په هغوی دا عمل نشته چې څوک قرباني کوي دا عمل دي وکړي الله به وله ثواب ورکړي نو یو پکې دا عمل مستحب دی
کو چاو که ثواب دویم نمبر پکې سنت دی سنت پکې د قروجی دی کو چاونی ولی د رسول الله مبارک سنت دی ثواب بوله الله ډیر ورکړي کو چاونی نی ونکه نو الله رب العالمین په اس ګناه نه راولي سنت طریقه ده او پای کې بیا د ټولو نه اهم د سنت هغه د نهم تاریخ روزه ده چون کې بل جمعه پکې راځي نو دا غي نهم تاریخ د روزي د عرفي د روزي بر تخپل شان او خپل مقام په خپل ځای باندې بیان کوم ان شاء الله تعالی ای کې دا بل جمعه راځي ابر بیا بیان نو دا پکې سنت او مستحب دي دا پکې مستحب سنت دي او واجب پکې څه شي دي واجب پکې رونو تکبیرات دي چې ان شاء الله په نهم تاریخ به شروع کړو نهم تاریخ کله دی ابر ته بلې جمعې ان شاء الله متعین کم میاش پر اخري بیا برته وې چې زموږ نهم تاریخ په دې تاریخ باندې دی نو یو پکې د تکبیرات دي دا غي تفصیل به او دویم نمبر پکې واجب قربانی ده نو د قربانی چې صح احکامات دي ان شاء الله اند جمعه پکې راځي هغه کې به بیان کړو دا پکې واجب دي تکبیرات او بل څه قربانی او منځ دا اختر منځ دا واجب دي دا برته ان شاء الله په آینده جمعه کې د دې څه تفصيلات یا برته بیان کړم فرض پکې څه شي دی هغه پکې حج دی نو حج چا وسی او تلی وي او یا روان وي نو پاغوي باندې دا حج دا فرض دی دا سو اعمال پدی میاش پدی لس ورځو کې ډیر لوی مقام ډیر لوی مرتبه ډیر لوی فضیلت لري کوشش وکړئ چې ځان دي اعمال ته موږ او تاسو تیار کړو ثواب هم ډیر زیات وي او د انسان په دې زندګۍ باندې بداغي هغه فیدم ډیره زیاته وي او د نور او نیکو اعمال برله الله رب العالمین توفیق درکړي دا لس ورځې شپې ان شاء الله ممکنه ده چې د نهې په شپه یا د ګل په شپه میاشتو کیږي نو د دې نهې د دې ګل د شپې نه وړاندې سبا پکې خالی دي بل ورځ پکې اتوار دي دی کې دنه د خپل صفائی برابر کې او د لس ورځو شپو ته ځان تیار کې عبادت ته چې ان شاء الله زه پکې روجم نیسم زه پکې نورم نیک اعمال کوم او زه پکې دا ذکر او اذکارم کوم دا کم چرته ما سبحان الله والحمد لله دا ډیر زیات وای او د دین علاوه چې کم تکبیرات دي چې کم واجب دي کم واجب اخو به ان شاء الله موږ د عرفي پورې شروع کو خو چې کله د میاش روخیږي نو تاسو بعضې وخت روان او ځان له موټر کې رواني یا داسې رواني دا تکبیرات غلي غلي وایه دا موږ صرف نهمې ورځې ته مختص کړي دي نه په روژه نه یوازې نهمې ورځې هغه سنت واجب دي دا څه شي دي هغه واجب دی دا سنت او مستحب دي وایه پکې دا تکبیرات وایه الله اکبر الله اکبر وایه ټوله لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات پکې د قلت ورځو شپو کې کم از کم یو سل زله 50 زله دا سوای ځان له پټ وای او چې کم هغه منګ با جهرن بیا وایو او بیا په نهم تاریخ کې خېد د سار د مونږ شروع کیږي او د اختر د سلورم ورځې د مازیګره پورې با هر مونږ پس یو ځل وایو ناغه واجب دی او دا سنت دی یو تکبیرات او یو دا تحمید او تهلیل او سبحان الله والحمد لله دا په دې ورځ کې ډیر وایي وسری روجی شوي وسری نور نیک اعمال خو زما د خبره العرس خبره ده چې د قلس ورځې شپې موږ او تاسو د قرآن په تلاوت کې په ذکر او اذکار کې په نیکو اعمالو کې تیر کو یاد وساته اخیره خبره کوم چې د قلس ورځې شپې په نیکو اعمالو تیر کړي والله چې د کال ټول 365 او 360 دن بر باندې الله په عبادت کې تیر کی الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق را نصیب کړي درود شریف وایي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى صدق قرباني احکامات دي او بیا د تکبیرات دي هغه به ان شاء الله آینده جمعه کې د هغې تفصیل سره بیان کو رب دې زموږ او تاسو ټولو نه راضي شي الله دې زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي او دا کوم شپې ورځې را روانې دي دا عبادت الله دې په موږ او تاسو د عبادت نه ډکې تیرې کړي خدای پاک دې پکې موږ او تاسو د نیکو اعمالو برابر توفیق را نصیب کړي او الله رب العالمین دې د بدو اعمالو نه پکې وساتي د خپل نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي چا د قربانو اراده کړې ده او نور عبادت ارادي کړې دي الله دې په دې خپل ارادو کې کامیاب کړي کم مالدار دي الله دې ول توفیق ورکړي او کم غریبانان دي
رب العالمین ډیر عظیم عبادت ان شاء الله آینده جمعه کې برته دا قربانې فضیلت هم بیانوم چې ډیر لوی مقام او ډیر لوی مرتبه لري نو چې د چا وس نه کیږي رب ته ولا وس ورکړي ته ولا توفیق ورکړي الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي څومره مریضان چې دي الله دې ټولو له صحت او عافیت ورکړي الله دې د خیر زندگی ورکړي زموږ د دې محلې د عبدالرحیم حاجي صاحب ورور د سلیم صاحب هغه بیمار دی الله دې هغه هم صحت ورکړي او زموږ د دې جمعې ډیر کلک ملګری ډیر کلک ملګری دی او ټول مولوي صاحب له هم هرې جمعې له راته ما له هم راته بیا بیمارو زموږ ذاکر حاجي صاحب د دغه ځای نه نن هم راغلی دی ډېر خوار په تکلیف راغلی خدا د هغه هغه مینه او محبت دی موږ سره نو ذاکر حاجي صاحب ته دعا وکړئ چې الله په صحت کې او په زندګۍ کې الله ډېر برکت واچي الله دې ولې صحت او عافیت ورکړي ډېر نیک انسان ډېر پاک انسان دی ټول عمر د علماو سره د نیکانو صالحو سره تیر کړی دی الله دې ژوند کې برکت واچي او بچي دې الله کامیاب کړي نور ستاسو زموږ څومره مریضان دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان د اسلام وفات شوي دي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او په خصوصي توګه زموږ استاد العلماء زینت المحدثین او د شهیدانو شهید حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمهم الله ته دعا وکړئ چې الله رب العالمین داغه درجات بلند کړي او داغه جهان لوی خوشحالي ولې ورکړي او داغه برکات خصوصا داغه په اولاد او عموما الله په دې ټول امت باندې کې خودي کې او دا دعا وکړئ چې الله زموږ د علماو د حفاظو د مدارسو او د جامعاتو الله رب العالمین حفاظت وکړي الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي ستاسو زموږ د زړه څومره رادونه دي هغه دې برابر کړي او زموږ ډېر میلمانه د بار نه راغلي دي الله رب العالمین د دوی په قدمونو کې الله ډېر برکت واچي او سبا زموږ یو ملګری دی ډېر د لرې نه راځي او موږ سره ډېر محبت ساتي نوم یې نالم خو زه د قرض څه مشکلات دي ورته تاسو ټولو ته نن په جمعه کې دعا وکړئ چې هغه کومه مینه محبت موږ سره د دې دین په خاطر ساتي خدای د دې دین د خاطر او د دې جمعې د مونځ د خاطره خدای د هغه د قرض د مشکلات الله په خوشحالو بدل کړي برحمتک یا ارحم الراحمین